د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیئرمین جناب سکندر حیات خان شیرپو، زما د تنګي ډېرو عزتمندو مشرانو کشرانو همزولو، السلام علیکم. د ټولو نه مخکې خو دا کوم وروڼه چې موږ سره په دې پارټۍ کې شامل شو، زه دوی ته مبارکباد پیش کوم او انشاءالله دا کومه فیصله چې کړې ده په دې به دوی ټول عمر خوشحاله وي. عزتمندو، څنګه چې وحدت خان خبره وکړه، موسی خان وکړه، جاوید خان ووی، تاسو وګورئ په دې وخت کې په دې ډسټرکټ چارسده کې په کوم په دې صوبه کې په دې ورځو کې خاص کر کم ځای کې ترقیاتي کار کېږي. ما ته خو یو سړی یو ځای وښیي، خو دا د چا برکت دی؟ دا د آفتاب احمد خان شیرپو برکت دی. زما عزتمندو، په دې نامساعدو حالاتو کې هغه دومره فنډ راوړو چې دا د لګیا دي، اوس هم کار شروع دی. زما په خیال په دې تنګي کې په دې ویلیج کونسلو کې ځای په ځای کار لګیا دی، هېڅ عهده ورسره نشته. خو د هغه داسې شخصیت دی که نه چې هغه بس هغه خبره چې څنګه نوم یې آفتاب دی، انور آفتاب د انور ته وایي. بعضې خلک نور ته کاڼي ولي داسې هلکه نور ته چې کاڼي ولي او په تا راپروزي، هلته خو ته نه شې او په تا راپروزي ستا سره به ماتېږي. بهرحال هغې کې نورې خبرو کې دغه نه ځو. خو عزتمندو، دا وخت دی او فضام بدله ده، تاسو ټولو ته ښکاري هېڅوک نشته په ګراونډ باندې بغیر د سکندر خان نه او د آفتاب خان نه، د قومي وطن پارټۍ نه په ګراونډ تاسو څه وینئ؟ هېڅ هم نشته. فضا بدله ده او انشاءالله ډېر زر حالات بدلېدو والا دي او آفتاب خان به په ډېر اکثریت او سکندر خان به په ډېر اکثریت مونږ کامیابو که خیر راضي به، او بیا به تاسو وګورئ که خیر بیا به تاسو ترقیاتي کارونه وګورئ. بیا به انشاءالله نه مونږ ټنډرې منډرې به کېږي، مونږ به کارونه کوو او ټنډرې منډرې به وروسته پاس کېږي، همدغسې وایي. خو زما عزتمندو، مونږ به شپه ورځ په ځان یوه کوو. که ډېر بې خونده سړی مې که نه چې هغه څوک هېڅ کې هم نه ګڼي، د هغه هم لږ شل لوټوي. زه چې تاسو ته ګورم دلته ډېر عزتمند مشران دی کې ناست دي، ډېر اثر رسوخ والا کسان ناست دي کې، نو کوشش به کوو وروڼو، کوشش به کوو. زمونږ دغه یو دغه تمه ده آفتاب خان او دغه ته نور تاسو ولیدل، دلته تاسو خپل تېر شوی ایم پی ای لیدلی دی چې دلته راغلی دی چې ته د چا مسلې تپوس یې کړی دی، چا غم خادي کړې ده. دا سکندر خان دی، هر چا سره خپله غم خادیم کوي. که جنازې نه په دویم او په درېیم ورځ باندې راځي، ټوله صوبه ده وته، ټوله صوبه کې دی ګرځي، ورځ ده چې د کور نه ده تېره کړې، خو بیا هم دی د تنګي له دی خپل ټایم ورکوي. نو وروڼو، موږ له دغسې خلک پکار دي چې هغوی ته زموږ مسلې معلومي، چې هغوی ته زموږ مشکلات معلومي، هغه د غریب همدرد دي. نو همدغه یو څو خبرې ته کوم، ټایم کم دی، موسی خان مې شاته ودرېده راته دغه کوي، ما خو پړه یو څو خبرې وې، خو دغه راته وایم عزتمندو چې ګورې آفتاب خان زموږ پہچان دی، الله پاک هېڅ هم نه کوي. ما ته پته ده، ما ته پته ده هغه د عزت دلته خو هغه له مونږ عزت نه ورکوو، خو په بار چې د هغه کوم عزت دی که نه، په هغې مونږ هلته وخت تېروو. په دې اسلام آباد کې که پولیس دی، که هسپتال ته ورځې، که سی ډي اې ته ورځې، که هر ځای ته ورځې، آفتاب خان دا محکمې ډکې کړي دي د دې خلکو نه. زما عزتمندو، که وخت راغی که خیري، دا ځل د تنګي نمبر دی که خیري، دا ځل د تنګي دې خلکو له به روزګار ورکوي، که نه زه به جنګ کوم ستاسو به. خو د هغې نه مخکې به تاسو دا یو وعده کوئ چې دوی مونږ درانه کړو او داسې درانه کړو چې بیا پې په ډاډه باندې ورځو. مونږ که خپلو کې څه نه اتفاق یو دغی دا شی به وروڼه نه کوئ، دا نقصان به دوی ته رسي.
دا نقصان به دوی ته راځي. یو اتفاق شهرونو یو موټی شی چې دوی له موږ داسې اکثریت ورکړو دلته په دې تنګي کې که نه چې دا ټوله ضلع ومني چې واقعي تنګې نو تنګیوالو تاسو خو ډېر غیرتمند او عزتمند خلک یې. دا ځل ته زه وایم او په دې تېر الیکشن کې 2018 کې زه خو ګرځېدلی یم نه یم خو زه بیا هم د اخترآباد او باجوګي خلکو ته په دواړو لاسو سلام کوم چې ما له سره پاسه 1500 ووټ راکړی دی حالانکې ما سره 2-3 کسان دلته موجود دي. هغه دا دومره کسان ما سره نو هغوی دا توله کړې ده. تاسو خو دا داسې کسان یې چې انشاءالله موږ وایو چې 3000 تاسو ووټ موږ له د اخترآباد نه اوچت کړئ نور به ګورو هغې سره. زما عزتمندو زه ستاسو وخت نور نه خرابوم. مشر به خبرې کوي موږ خو بس چې څه ووایو هغه